نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال سبحانه وتعالى وذروا ظاهر الاسم وباطنه صدق الله مولانا العظيم. قابل صد احترام حضرت مولانا عبدالحق صاحب دامت فیوضهم العالیہ او مقتدر علماء کرام د دې دینی روحانی او علمی اجتماع کې شریک و مرګرو. زه عباس مولوی صاحب دامت برکاتهم العالیہ تبار بروایم چې ته چې ما ته یا مجلس ذکر کی یا دې کې د بیان دعوت را کوي، الله گواه دی زین چې کمانه جامع وزي ځکه من آنم کی دانم داسې حالاتو کې بیان کول و بیا مې ذهن ته دا راشي چې یو بنګي ناولې کاغه ته بادشاه پیغام ورکي چې دا قوم ته سناو کا، نو خلق د بادشاه پیغام اوري د بنګي ذاتی حقارت دی بیان لرا مانع نه ګڼي. دا اسی یو بیان سناو کول دی، اگر چې د ټولو خبرو سره زما ذاتیم د عمل تعلق نشته، خدای دې د دې نیکو خلقو د دوی د ډېر پر جوش د طلب ارادو په خاطر مونږ تم په دې آیات د عمل کولو توفیق نصیب کړي. سامعین کرام، تصوف دا یو نوی شی نه دی چې دا قابل تنقید وګرځي، خو چونکې هر زمانه کې د هر یو شي نام بدلیږي. قرآن مجید دی عمل ته تزکیه وایي، حدیث مبارکه دی ته احسان وایي. وخت بدلیدو سره اصطلاحات بدلیږي، ولا مناقشة فی الاصطلاحات. بعد کی دیتا د فقیر لفظ استعمال شو، د صوفی لفظ استعمال شو، د سالک لفظ استعمال شو، د طریقت لفظ استعمال شو. نو الفاظ که ارنگی واوڑی راوڑی خو مفہوم یو دے. اگی مفہوم تا پدی آیات کی قطب الاقطاب رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اشارہ کرد چی د تصوف دو شیان دی، یو د تخلی د رضائلنا او بلد تحلی بالفضائل، خود تخلی مقدمه ده. قرآن مجید کی خداوند کریم فرمائی چی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ما انسان تا دو استعدادون ورکڑی دی، یو د بدی او دویم د نیکی. خود دین عالمان فرمائی چی دا فجور رب ذوالجلال مقدم کرو او تقوی مؤخر اکڑا. دا ولی دا سیو فرمیل چی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، دا سیو نا فرمیل چی فَأَلْهَمَهَا تَقْوَاهَا. مفسرین کرام فرمائی چی ہر سالک تا، ہر مرید تا، ہر اغا انسان چی اللہ سره تعلق او جوڑ پیدا کول غاڑی اغا دے لارا آسان اکڑا. چی تقوی سو وجود نه لري، تقوا یو نوی شی نه دی. تقوا محنت ته نه وایي، بلکې د فجور بس کولو ته هی تقوا وایي. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، چې ته فجور نه کوي بس ته متقي. او که یو سړی تقوا کوي، فجور کوي، تقوا کوي، نیک اعمال کوي، ګناهونه کوي، مراقبې کوي، غیبتونه کوي، ذکر و اذکار کوي، حسد کوي، دا سړی لرګي اور بد خوڅوي، نو ټول خلک پوهېږي چې دا ډمبر به اور اخلي. دا لرګي به د ده په کار را نه شي اگر چې لرګی د فایدې شی دی. نو د ټولو علماو په دې اتفاق دی چې تخلي اول پکار دی. خپل ځان د رضایلو نه اول صفا کول پکار دي. زمونږ بدن باندې دا کپړې دي، که په دې داغونه ولګي ټولې مجموعې ته مونږ بد لګو، بد ورته ښکارو چې جامې دې داغداري. دارنګې د روح هم یو لباس دی، ولباس التقوا ذلک خیر. نو چې کله ګناه وشي د روح په لباس داغ ولګېږي، دغه روح الله ته ډېر بد ورلګېږي، دغه روح الله ته بدنما ښکاري.
بلکې بعضې ګناهونه داسې دي چې هغې باندې د لعنت وعده دی. سودخور باندې د لعنت وعده دی، ناب طول کوي باندې د لعنت وعده دی، دروغجن باندې د لعنت وعده دی. یو سړی دروغ وایي دا خو ملعون دی، د باندې خو د الله د در نه لعنت ورېږي، ملعون به څرنګې مقرب الی الله جوړېږي. یو سړی حسد کوي دا خو ملعون دی، دا به څرنګې سره د حسده الله والا وي، دا به څرنګې سره د حسده یو نیک سړی وي. نو دې وجې نه علما کرام فرمایي چې ابتدایي ضروري عمل تخلی دی، ځان به خالی کوي. او د دین عالمان د دې مثال بیانوي چې کله ته دا غواړې چې زه دا نیمګړی دیوال پوره کم لنټر ته ورسوم، نو هغه کاریګر ګیلکار مستري به تا کتلی هغه اوله عاید یې ومینځي، هغه نیم دیوال باندې اوبه تلې کي. که ته ورنه پوښتنه وکړې چې وچې ایټې دې ولې لمدې کړې، هغه وایي چې په دې ګرده پرته دی، که په دې مې پلستر اچولی وی هغه پلستر ضایع کېدو، بله ایټه یې نه نیوه، د دوو ایټو مابین کې جوړ نه راتلو. لکه ګرده په ایټه پرته وي، دوو ایټو مابین کې جوړ نه راځي. کم بدن چې د ګناه ارتکاب کوي د به څرنګې الله سره جوړ راشي، دا به څرنګې په خود فریبۍ کې مبتلا وي چې زه تسبیح وایم الله والا یم، غیبت هم کوم، تهجد کوم الله والا یم، حسد هم کوم، زه مراقبه کوم او بدنیتي هم ګرځوم، زه الله والا یم. نو هغه فرمایي چې اول به ته د رذایلو نه ځان ساتي. نو ګناه پرېښودل دا د تصوف اولنی غرض دی. ګناه پرېښودو نه بعد بیا دا انسان الله سره جوړ پیدا شي، دا انسان ته تعلق مع الله آسان شي، دا انسان رښتیا الله والا جوړ شي. او که ګناه سره سره دا سړی وخت ضایع کوي. حدیث شریف کې راځي چې یو زمونږ دا ظاهري شکل و صورت دی. حدیث شریف کې راځي چې یو زمونږ دا ظاهري شکل و صورت دی چې کوم مونږ دلته لیدی شو، یو په عالمي مثال کې زمونږ حقیقي شکل و صورت دی. انسان چې دلته کوم عمل کوي عالمي مثال کې هغه رنګ شکل جوړېږي. بے شمار احادیثو کې د هغې مثالونه راغلي، د علم مثال شیدې دي، د ښایسته مثال حسینه زنانه ده، دارنګې یو سړی دی هغه کې حرص دی، حرص چې مینځر ما واړه زما بل ته دې د وخت ټوک نه ورسېږي، خو ما سره دې د یوې میاشتې پیسې پرتې وي. بل سړی دې خپل ضرورت پوره نه کړي. بل سړی د خپل ضرورت هم پوره نه کړي، خو هر څه دې ما سره کوم سړي کې چې د حرص صفت وي دا په دې معاشره کې سالک لیدی شي، د سره تسبیح ورسره د کورتا اچولي وي. حدیث کې راځي چې په عالمي مثال کې د مثالي صورت د سپي دی، دا حرص د سپي صفت دی. هره ګناه یو عالمي مثال لري. یو سړی په دې معاشره کې بې حیایي کوي، کچا دی، سپک دی، د ناستې ډنګې نشته، د ولاړې ډنګې نشته، د چا په اقدارو پروا نشته، بې حیا دی. اوس په دې معاشره کې خو دی د دوو پښو سپور انسان لګي، خو په عالمي مثال کې د ده مثال د خنجیر دی. یو سړي عالمي مثال کې د خنجیر مثال دی، دی په خود فریبۍ کې مبتلا دی چې زه الله والا یم. تصوف د دې خبرې بیدارۍ آغاز دی چې وای انسانانو قبل از وخت د خپلې غلطۍ ادراک وکړئ، هسې نه چې الله سره مخامخ شئ، لاسونه به مخئ، خنجران به وایي په هغې زمانې کې. حدیث کی راضی چې کم انسان مسلمان ته نقصان ورکوي، عالم ته ضرر رسوي، ورور ته ضرر رسوي، شاګرد ته ضرر رسوي، دا بظاهر مولوی صاحب دی، دا بظاهر صوفي صاحب دی، دا بظاهر حاجي صاحب دی. عالمي مثال کې د ده مثال د خامار دی، دا د هغه صفت دی. دا سړی به څرنګې مقرب الله جوړېږي، دا په کمې خود فریبۍ کې مبتلا دی. د تصوف مقصد دی قصور دی چې خپل قصور وګوره، خپل ځان کې کمی پوره کا،
چې کله دې ځان کې کمی پوره کړو هغې بعد به تعلق مع الله دارنګې آسان شي لکه یې پیل ومینځله نو دوړو دې صفا کړه ته چا نه پوښتنه نه کوې چې زه دا ټیکټک چکچر ای چې راوړم ته دا ډک کړی ته په اوبو ولې لمدې چې دې هلته لګې هغه به درته وایي چې دوړه ورباندې دی خاوره دی بیا بلې دې سره جوړ نه اخلي بیا سیمټو سره جوړ نه اخلي نو د ګناه سره تعلق مع الله جوړ دا داسې خود فریبي او ناداني دی لکه سره د دوړې اټې لګول تصوف په نوم چې کوم پیغام دی د هغې مقصد دا نه دی چې پیر صاحب په خپله رسېدلی سړی وي حضرت تحوی رحمت الله علیه فرمایي چې که یو سړی قطب وي داسې نشي کېدی چې هغه به یا ګناه نه کوي یا به د ګناه تصور نه وي دا خو د نبي صفت دی دا صفت خو د چا نشي کېدی که تا دا خیال وي چې زه داسې سړي نه بیعت کوم چې بلکل یې ګناه نه وي کړي بیا ته ډېر بې وخته راغلی یې پکار دی چې لږ وختي راغلی وی پیغمبر را به دې بیعت کړی و دا عقیده خو موږ د صحابو متعلق هم نه دی امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې کوم سړی 80% دیندار دی 20% ګناهګار دی دا ولی دی چې کوم سړی 80% ګناهګار دی 20% دیندار دی دا فاسق دی ولې د ده سیئات په حسناتو زیات دي هغه پیله والا کې ګناه شته خو حسنات یې په سیئاتو غالب دي په دغه خیال به بیا تا ته پیر میلاو نشي چې په کوم خیال ته پیرانو پسې ګرځي نو شریعت اسلامي وفرمیل چې تصوف بنیادی مقصد تخلی عن الرذائل دی صوفیه کرام فرمایي چې یو دی جوان مرد او یو دی نامرد مونږ نامرد دې ته وایو چې قوت مردانګي نه وي صوفیه کرام نامرد هغې ته وایي چې هغه مونځ کوی شي دا خبره باندې بده در باندې ونه لګېږي نفلونه کوی شي تسبیح اړوی شي عبادات کول آسان کار دی نوافل کول آسان کار دی تسبیح اړول آسان کار دی جوان مرد دا دی چې ګناه پرېږدي جوان مرد دا دی چې هغه د معصیاتو سره ډغرې ووهي او فرمایي چې د تمام اهل سنت والجماعت د صوفیاو اتفاق دی په دې خبرې چې ترک المعصیه افضل دی د طاعتونه ترک المعصیه افضل دی د طاعتونه پکار دا دی چې موږ تمام توانایي په دې خرج کړو چې د ترک المعصیه همت مو پیدا شي دیو جنا هغوی فرمایي چې ولی او غیر ولی کې څه فرق دی کله کله غیر ولی د ولی نه تکړی څرنګه تکړی کله غیر ولی دوره ډېر اعمالو کې په ځای کې دي شړکه 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 1,00,000 وارې درود وایي یو وارې درود ویل څومره ثواب دي بیا 1,00,000 وارې څومره غټ عمل دی خو اوس اول ولی چا متعارف ولی دی مریدان یې ګرځي هغه یې 1000 وارې نشي ویلی خو اوس دا هغه کې فرق څه شو ځکه هغه ولي 100 وارې درود وایي خو دا درود ضایع کوي نه بدنظري نه کوي ګناه نه کوي غیبت نه کوي دا سړي 1,00,000 وارې درود ویلې خو چې جماعت ته راووتو ډک شو غیبت یې وکړو تمام 1,00,000 درود یې د بل په عملنامه کې واچو کور ته تش کو تک لاړ دیو جنا هغه فرمایي چې دا نامرده دی دغه عمل وکړو خو هغه جوانمردي یې ونه کړه چې طاعاتو باندې دوام سره سره یې معصیت نه ځان بچ کړی وی معاذین سامعین کرام د تصوف مقصد بنیادی محنت دا دی چې موږ د اولیاءو مزاج وپېژنو کله تاسو دا مفتی فرید رحمت الله علیه راغه تجلیات وګورئ د حضرت شیخ رحمت الله علیه تجلیات حق وګورئ د هغوی ذاتي اعمال وګورئ دومره ډېر اعمال هغوی کې نشته نه یې دومره روژې نیولي نه یې صوم او افطار کړی دی نه یې دومره 200 رکعتونه کړي دي د هغوی کمال دا و چې معصیت یې نه کوو چې د تصوف کوم لب لباب و هغه خپل کړی و هغوی کوشش دا کوو چې اختلاط کم وي اختلاط ګپ 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 ته دا ګناهونه پیدا کېږي هغوی کوشش دا کوو چې مونږ بار معاملات کم وي ځکه چې معاملاتو کې کمی کوي نو بیا به جرایم کم کوي مسلمانانو وروڼو صوفیه کرام فرمایي چې ګناهونه دا الله نه تو پیدا کوي دا سړی الله نه لرې کوي او فرمایي چې بعضې ګناهونه انسان کی صلاحیتونه ختموي فرمایي چې د ګناه اولنی نقصان دا دی
چې هغې کې حرمان العلم وي ګناهګار سړی لفظي علم کوی شي ترکیبونه ورته د یوې کلمې لس قسمه ورځي صیغې ښیلی شي خو دا صیغه چې په کومې معنا دال دی په هغې نه وي خبر دا ترکیب چې په کومې معنا دال دی په هغې نه دی خبر هغه فرمایي ولې دی فرمایي چې لکه یو سړي ته ووایي چې قربان دا 100 بسکټ دي 99 پکې صحیح دي په یوه کې ما د زهر استن ویلې اوس ما نه غلط شو چې کوم یو داسې مې دې ماشوم ته لمن کې ور واچو سره ګډوډ کړو په ناسته مجمع کې به یو سړی چې 3 شپې وږی هغه به دا یو بسکټ هم ونه خوري هغه ته وایي چې و د خدای بندګانو په نینانو کې خو نشته که نه یوه کې مې د ځان استن ویلې هغه وایي چې خواهیو دې دې کې ګډ کړی دی دې سره مشتبه شو د هغه بسکټ د مشابهت د وجې نه ته نام مې بسکټو ته ګوتې نه ورتېری ولې ځکه ته پوهېږې چې دا د هغه بل بسکټ سره مشابه دی تا ته دا علم دی ته په دې پوهېږې چې زهر هلاکول کوي او د ګناه زهر دا د دنیا د زهرو نه بدتر دي موږ سره د دې ګناه کوو فرمایي چې نفس دا چې موږ ته کم خواهش را وړاندې کوي موږ هغې باندې عمل کوو پته ولګېده چې موږ د نفس د خواهش زهر چې کم اسرار دي علم نه مقصود بیا هغه موږ اخیستلی شوی دی او که چاته ووایي چې ای دا ډاکو د شپې په دیوال راخېږي هغه سره خنجر هم ورسره وي هغه سره یو ټوپک وي هغه سره یو توپانچه وي کور والا چې وګوري نو که ناڅاپه ورباندې راوړو په خنجر یې ووهي او که داسې نږدې و ټوپک ته یې لاس نه دی راوړو په پستا ولې ولي او که داسې لرې نه یې وکتو په کلاشنکوف یې ولي دا یو مذاکره دی تا ته چا ویلي دي په دې ته پوهې چې واقعي غل دا 3 کاره کوي اوس که چېرې تا ته د شپې په 11 بجې چا دروازه وویله ته ورنه خلاصوې بام ته هم یو سړی وخېجې بجلۍ هم ځان سره واخلي توپانچې باندې هم لشه راکاږي څوک یې هغه وایي چې سړیه باران دی زر ور خلاص کا و چې نن اول ځان وښیه څوک یې اوس هغه ته پته دی چې دا ډاکو نه وي د ډاکو ډېر مهلک نتایج دي مجدد الفصالی رحمت الله علیه فرمایي چې شیطان خو د ایمان ډاکو دی که موږ دا شیطان ډاکو دارنګې پېژنې لکه دا د کور ډاکو څرنګې پېژنو موږ به ده ولې باور کولی دا د ګناه اثر دی چې موږ نه حقیقي علم اخیستی دی لفظي علم خو موږ سره شته ترکیبونو والا علم خو موږ سره شته موږ ته د څلورو امامانو کې د هر چا په هرې مسلې کې مدعا معلومه دی د هغې مستدل موږ ته معلوم دی احدهما نه آخر ته جوابونه موږ ته معلوم دي خو چې موږ کله بار وځو موږ بیا دا هېرې او فرمایي چې خمار ته که دا د چا وي چې دا لګوي چې په سر اړولی دا خمار دی که ټک یې درکړو که نه غونډ بدن به دې زاري د زرو نه به خوډینګ پړینګ شي بیا به بلکل څه ونه خوري نو دی نه ماشوم ګوته ورتېروي نه زنانه ګوته ورتېروي دی ورتېروه داسې په څټ روان یې اخر سملې پښې ته کوي چې په مړکیې مې او ناکاره ملګری د دې خمار نه هم ډېر بد دی هغه تا روزانه په ګناه اړوي بیا دې یار دی روزانه دې دا د ګناهونو دڼادڼ ارتکابات در باندې کوي بیا دې یار دی پته ولګېده چې هرې ګناه جراثیم په تا کې ښکاره شو چې ته نن خمار پېژنې او د خمار د ضرر علم در سره شته تا الفاظ اورېدلي دي چې یار بد ناکار بود از مار بد مار تنها تو را بر جا زند یا تو را بر جا و بر ایما زند مسلمانان ورونو علماء کرام فرمایي زه نورې خبرې نه کوم چې ګناه دې سره انسان کې بدګویي پیدا کېږي د هرې ګناه بدګویي حدیث کې راځي چې کله انسان دروغ ووایي تباعد عنه الملائکتو فرشتې ورنه وتښتي من نتن ما جاء به دومره بدګویي د دې دروغجن د خولې نه راوځي چې ټولې فرشتې وتښتي چونکې دا فرشتې خو نه ځي هغه موکلې دي هغه ورته خیرې کوي چې غرق شي تباه شي مونږ برباد کړو فرشتې خو بدګویۍ نه ډېرې تنګېږي نو هره ګناه نه بدګویي پیلاوېږي چې کوم انسان ګناهونه کوي هغه د فرشتو جلیس نه وي یو سړي سره فرشتې نه کېږي هغه سره برابر عالمین سره به قرب څرنګېږي هغه کومې خود فریبۍ کې مبتلا دی او فرمایي چې دا سړی به په قبر کې هم خرابېږي ځکه مثال یې ورکړی یو سړی دی هغه غورځان وچ نه کړه داسې خپلې ګوړۍ ته واچول لکه شنو غوزانو کې اوبه وي نو دا چې چا کره یوسې کوهاټ ته پېښور ته
هغه هفته بعد خلاص کیا خو د خوراک نه هغه ته چې خدای باندې وچکړي ودی او چې دا مضر اثرات ورنه لري وي دا چې بیا یو کال پراته وي دا خو ځان نه خرابېدو دارنګه چې کوم انسان ځان د ګناه نه پاک نه کړي ګناه ور پوری دا قبر تلاشي چینجی پکې کیږي ځکه ګناه نجاست ده د نجس اثرات ځان سره راوړو بې ادبي معاف ډېره زیاته معاف د نیکانو محفل دی دا ګډرې چې تقاضا پکې ډېره شي تاسو هغه سره څه چل کوئ مرداره دوایي ور واچوئ هغې کې چینجي وشي چینجي بیا خپل ګند وخوري کم لاش چې په ګناه آلوده وي هغه لاش چې قبر ته راشي په هغې کې چینجي کېږي او حدیث کې راغلی دي چې کله سودخور انسان جهنم ته واچولی شي تمام جهنمیان چیغې وکړي چې زناکار انسان جهنم ته واچولی شي تمام جهنمیان چیغې وکړي چې و تباه شي مونږ خاصې په غضب ککړو دا څه مرداره بدبویي درنه خېږي بدبودار انسان درنه جوړ شو نو ګناه دا یوه پلیتي دی هغه پلیتي ستا د ښکلی بدن خراب کړي او نیکي نیک اعمال خوشبوئی دي امام عاصم رحمت الله علیه باری کی راضی چې هغه کله مسجد نبوي ته راننوتو تمامې مجمع ته به پته ولګېده چې امام عاصم رحمت الله علیه راغلو ټول به دا چلته تمام مسجد نبوي به دا خوشبویه سے گونج به وټاو په ټولو کې زیات د نیکو اعمالو خاوند او ګناهونو نه معصوم حضور علیه السلام و د هغه د خوشبویې د خوړو دوره ښه خوشبویي وه صحابي باندې کې راغلي چې د هغه غربت و حضور علیه السلام باندې سخته خوله راغله کار یې وکړو خولې مبارکې بوتل کې واچولې عرب د خوشبویې ډېر شوقیان دي خدای ورته بند کړي چې دا خرڅه کړه څو پیسې به وشي بیا کار په وچلوه آیا خرڅه کړه باغې کار وچلوه نیک اعمالو سره نجاست ستاشي بیا د باندې قبر اثر نه کوي د کې چینجي نه کېږي صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه باره کې منقول دي چې د ده د بدن نه به چې خوله لاړه هغه به زنانو کپړې بویولې خادمانو به هغه کپړې بویولې هغه د صحابهو زمانه وه د امام بخاري رحمت الله علیه حالات تاسو ونه کاته چې دوره نیک اعمال چې په تبیو پاس خوشبویي راووته په خاوره پاس خوشبویي راووته خاورې به خلکو کور وتوړې خلکو د ختم بخاري وکړو چې موږ به دا وړو راوړو ستړي کړو احمد علي لاهوري رحمت الله علیه دا خو د دې مزید قریبي سره دی دوره زیاته خوشبویي چې قبر نه بهر راووته ځکه نیک اعمال دا خوشبویي پیدا کوي بدن کې دا بدن معطر شي د فرشتو جلیس شي دا سره چې کم څوک د فرشتو جلیس شي هغه د الله حبیب وي نو مسلمانانو ورونو د تصوف مقصد دا دی چې انسان اولین سوچ دا وکړي چې رسایل موږ نه لري شي ځکه موږ الله سره تعلق غواړو تعلق هله پیدا کېږي چې منځ کې معنی ختم شي او منځ کې حیل ختم شي آخري کې دا یوه دعا دی موږ یې بار بار وایو چې اللهم انک عفو کریم تحب العفو د عرش په تختې لیکلي چې ان رحمتي سبقت علی غضبي دې کې شان و شاه کشمیري رحمت الله علیه لیکلي دي چې تحب العفو څه معنی تحب العفو دا معنی چې عفو د الله د ذات تقاضا ده عفو د الله لکه خوراک زمونږ د ذات تقاضا دی بغیر خوراکه په موږ وخت نه تېرېږي او بس کل زمونږ ذاتي تقاضا دی هغه نه بغیر په موږ وخت نه تېرېږي شان و شاه کشمیري رحمت الله علیه فرمایي چې کوم ګناهګار یو وارې فیصله وکړي چې یا الله باس نن نه بعد به دا زندګي چوټي کوم تا ستا د حبیب په لار به درومم الله فرمایي چې زه اوس خپلې خدای کې نشم ټینګېدی تا به معاف کوم تحب العفو ځکه عفو زما د ذات تقاضا دی تا معاف کولو نه بغیر زه بریک نه لګوم او بله دعا دی چې واعفو عنا خدای معاف نه کړي مولانا روم فرمایي په دې ځای باندې حکیم اختر صاحب لیکلي چې مولانا روم باره کې چا لیکلي دي چې یوه هفته یې وژړل په دې شعر چې طاعت زیتو و توفیق طاعت هم زیتو و خدایا څنګه بندگان دي او څنګه رب مې طاعت هم ستاره لګلې ده توفیق على طاعه هم ترا کوي د دعا چلم راته تا خیره ده د قبولیت نرمم کوي
یا اللہ زب څرنګه نا امیده کېږم. اسلام د نا امیدې مسلک نه دی، تمام دینونو کې نا امیدي دی، تمامو دینونو کې احساس کمتري دی. اسلام فرد ته وایي چې لا تقنطوا من رحمت الله. اسلام قوم ته وایي چې ولا ییأس من روح الله. د الله د رحم نه قاپر قوم نا امیده کېږي. وي به چار طرف نه به ظالمان وي، وي به چار طرف نه به وقتي طاقتور وي. دا به د هغوی په طاقت اعتماد نه وي، د الله په ذات باندې اعتماد وي. الله مونږ ته چل ښیي چې واعفو عنا. ما ته داسې ووایې چې کله ما نه معافي غواړئ، ما سره جوړه کوي، وایي چې خدایه معاف مو کړي. الله فرمایي چې معاف کوم، خو دې ځکه چې عفو مې ذاتي تقاضا دی. ورپسې څه دي؟ واغفر لنا. داسې راته ووایه دا واغفر ماده غفر دی، دا د فوجي ټوپۍ ته وایي چې فوجي په سر کې بیا ټول پکې پټې خالي سترګې ښکاري چې خدایه معاف مې کړي، خو هېڅوک هم را باندې خبر مه کړي، پټ مې معاف کړي چې چاته پته هم نه وي. حاجي امداد الله مهاجري مکي رحمت الله علیه فرمایي چې زموږ دا ګناهونه او د هرې ګناه بدګویي په معاشره کې ګرځو، په سټیج ناست یو، وستاره خدایه تا بدګویۍ پټې کړي دي، تا عیبونو باندې پردې اچولي دي. زما صفت کول دا مجمع کې زما صفت نه دی، د الله د ستاریت صفت دی. څومره ستاره خدایه، دومره بدبودار او اعمالو مرتکب نه بدګویي نه خېږي، دومره بدکردار انسان نه خلک نه دي خبر، میان ته ناست دي، د ښه ګمان ورباندې کوي. واغفر لنا چې خدای پټ مو معاف کړي، الله څوک را باندې خبر نه کړي. دعا هم د ده طرف نه، د دعا چلن د ده طرف نه د اجابت درم دی. او ورپسې څه دي؟ ورحمنک الله د دوی چې بس معاف کوم دي، پټ دي معاف کوم، معاف کوم دي پټ دي معاف کوم، بس صحیح شوه جوړه در سره کوم، خو جهنم ته به دې نه اچوم، جنت به نه غواړې. څه دې کړي دي؟ تا خو ټوله زندګۍ بې وفایۍ کې تېره کړه، تا خو ټول عمر د نفس بنده وې، زما نه وې. ارأیت من اتخذ الهه هوا. دا کومه دوکه د انسانیت ته ورکوه چې د الله بنده وم. تا ته خو چې ما وې هیلې دې راوباسلې چې نفس درته وې زمري غوندې الوتې، ته د نفس بنده وې. بس ټیک دی، معاف به دې کم، خو جنت نه درکوم. الله فرمایي چې نه، مغفرت نه بعد بیا ما نه وغواړه چې ورحمنا، چې معاف دې هم کم، جهنم نه دې بچ کم، جنت به. دومره عظیم رب چې دا د شپې روغې ته تیار دی، د ورځې روغې ته تیار دی، او په هر وخت روغې ته تیار دی. بیا هم انسان الله سره روغه نه وکړي، هغه ازلي بدبختي. نو مسلمانانو وروڼو، خداوند کریم ډېر مهربان ذات دی، او زه دې تصوف په نوم باندې دا تصور انسانیت ته ورکولی کېږي چې تاسو ګناهونه پرېږدئ. چې کله ګناه چوټي شي، فالهمها فجورها و تقواها. تقدیم د فجور دا معنا چې فجور ختمول هی تقوا دی، او دې دوکې کې به نه مبتلا کېږي چې زه به داسې پیر نه بیعت کوم چې شاه ولی الله وي، یا شاه عبدالعزیز صاحب وي، یا سید احمد شهید صاحب وي. د دیوبند علماو مونږ ته وښیله چې د ګنګوهي صاحب علم ته ګوره، د حاجي صاحب علم ته ګوره، د قاسم العلوم والخیرات علم ته ګوره، د حاجي صاحب علم ته ګوره. دنیا حیرانه دی، طنز کوونکي تنقید والا پوښتنه کوي چې حاجي صاحب ته دومره لویو لویو عالمانو تا نه څرنګه بیعت کړی دی؟ هغه دومره عاجزي ظاهروي چې زه هم نه یم خبر چې دوی په کومې دوکې کې مبتلا دي. هر طرف ته په خانقاه کې عجیب د قمیص لاسونه اچوي چې من مجمل از جمال حاجیم، من مکمل از کمال حاجیم. نو چې یو ځلې مقصود د سړي الله رضایي، بیا الله پاک هغه ته د کاڼي نه هدایت ورکوي. سعدي بابا یو ځل بچي ته وایي چې بچی مولوي صاحب بیان کوي، د هغه بیان ته لاړ شه چې نظم، وایي ولې نه دی؟ وایي هغه خپله بدعمله دی. وایي بدعملي څه کوي بچی دی، ښه بیان کوي چې نظم. سعدي بابا فرمایي چې ما نه پلار غلی شو، زمانه تېرېده، په لار باندې روانو، یو دیوال باندې ښکلې جمله لیکلې وه. ما بابا ته چې بابا هغه دیوال وګوره، دومره ښکلې جمله یې لیکلې وي چې هغه به داسې مخ واړوه. ما ورته چې بابا تا ته وایم ډېره ښکلې جمله یې لیکلې. وایي ما ته یې وایي چې سعدي زه نه ورګورم. ما ورته چې ولې نه ورګورې؟ وایي دا دیوال په دې جملې عمل کوي. وایي بس زه پوه شم چې یو ځل ستا هدایت مقصد وي، الله پاک به ستا زړه ته ګوري، الله به تا طلب ته ګوري چې څومره طلب یې صادق وي،
هغه عمره الله مراتب عليا نصیب کړي. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد الله